نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم وعلى آله وصحبه وعلى كل من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وذروا ظاهر الإثم وباطنه. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اتق المحارم تكن أعبد الناس. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. اللہ جل شانہ ارشاد فرمائے: وذروا ظاهر الاثم وباطنه. ظاهری گناہ پرې دی او باطینی گناہ پرې دی. معلومه دا شوه چې بعضو گناهونو تعلق ظاهر سره دی، ظاهری اندامونو سره، سترګو سره، جبې سره، لاسونو خپو سره، غوږونو سره، او د بعضو گناهونو تعلق چې دی هغه باطن سره دی، زړه سره دی. د هغې په بهر دنیا کې څه وجود نشته دی. مثلا شرک، مثلا ریا، مثلا بدګماني، مثلا ناجایز محبت، مثلا حسد او کبر، مثلا د مسلمان نقصان باندې خوشحالېدل. د داسې ګناهونه دي چې په ظاهر کې د دې څه وجود نشته دی، د دې تعلق زړه سره دی. الله تعالی ارشاد فرمایي: وذروا ظاهر الاثم وباطنه. دا ظاهري ګناه پرېږدئ او باطني ګناه پرېږدئ. ظاهري ګناه چې په نظر راځي هغې نه هم ځان وساتئ، او باطني ګناه چې په نظر نه راځي هغې نه هم ځان وساتئ. که یو سړی خدا نخواسته نیمه تقوا حاصلوي، نیمه تقوا مطلب دا دی چې د خلکو نه شرمیږي او د خلکو نه د کتو په نتیجه کې دا ظاهري ګناهونه پرېږدي، او د زړه کې خدا نخواسته مثال دی دا کبر، حسد، بغض، کینه او بدګماني، ناجایز محبتونه دی ساتي خدا نخواسته، نو دی د قرآن پاک په اصطلاح کې دی متقی نه دی، دی پرهیزګار نه دی، دی الله والا نه دی. ځکه چې متقی او پرهیزګار دپاره الله والا کېدو دپاره ضروري ده چې باطني او ظاهري دواړه ګناهونه پرېږدي. د دې وجه نه قرآن او د حدیث څنګه احکام، فرایض، واجبات چې د زموږ ظاهر سره متعلق دي، زموږ ظاهري اندامونو سره، زموږ ظاهري بدن سره، دغه شان زما محترمو الله جل شانه د قرآن پاک او د حدیث پاک احکام چې دی هغه باطن سره متعلق دي، زړه سره متعلق دي. څنګه چې د ظاهر اعمال او فرایض واجبات او فرایض دي، واجبات دي، سنن مؤکده دي، دغه شان د باطنی دنیا چې دی د باطنی احکام هم فرایض دي، واجبات دي، سنن مؤکده دي. انا الله تعالی سره محبت ساتل دا فرض دي، انا الله جل شانه باندې اعتماد ساتل دا فرض دي، او د آخرت فکر ساتل چې دی دا فرض دي. آخرت نه غفلت دی جایز نه دي. دغه شانتي د کبر نه ځان ساتل دا فرض دي، حسد نه ځان ساتل فرض دي. دا کبیره ګناهونه دي، کبیره ګناهونه دي. بلکې د کفارو د کفر بنیادم دا تکبر دی. فاستکبروا وکانوا قوما مجرمین. فرعونیان مبارک الله تعالی فرمای فاستکبروا، دی تکبر وکړو، وکانوا قوما مجرمین، او دیو مجرمان. معلومه دا شو چې کفر بنیاد هم کبر جوړیږي. او بزرگان فرمایي چې شیطان د گمراه کول دپاره بل شیطان خو نو راغلی، شیطان خو د خپل نفس گمراه کړی دی. انا خیر منه خلقتنی من نار وخلقته من طین. کبر چې زه بهتر یم. نو ګوره دا نن شیطان څومره د گمراهۍ غټ مظهر دی، گمراهۍ یو غټ سبب دی. د دې گمراهۍ بنیادم دا نفس دی، کبر. نو باطنی ګناهونه داسې دي الله پاک زموږ د ټولو حفاظت فرمایي، ظاهري او باطني دواړو ګناهونو نه. او د ظاهري د ګناهونو په مقابله کې دا باطني ګناهونه دومره سخت دي چې دا د بې شمار او ظاهري ګناهونو دپاره ذریعه ګرځي. حضرت مولانا شرف علي تھانوي رحمت الله علیه قصد السبیل کې دا خبره فرمایله ده چې د باطنی ګناهونو د ځان ساتلو زیات اهتمام پکار دی، ځکه د ظاهري ګناهونو دا نتیجه د باطنی ګناهونو. مثلا بخل دی، زړه کې بخل د زکات کې به کمی کوي. زړه کې بخل دی، د مال محبت دی، نو د حج کې به کوتاهي کوي. چې کوم رشتہ دارانو نه نفقه د باندې فرض ده، کم مالی حقوق د باندې لازم دي، د هغې ادایګي کې به کوتاهي کېږي،
د مال محبت دی. الله دې مساتین وګوره د رشتہ دارانو ته د شرعي حصو میراث نه رسی. دا شرعي میراث ولې نه تقسیمیږي؟ رونه خویندې ترونو ماماګانو کې الله پاک زموږ تاسو ټول مت حفاظت فرمایي. څومره بګاړ دی چې د مال محبت دی کنه. د مال د محبت په نتیجه کې ګوره د میراث شرعي تقسیم نه کیږي. نو حضرت تھانوی رحمت الله علیه فرمایي چې ګوره د باطینی ګناهونه دا د ظاهري ګناهونو لپاره ذریعہ ګرځي، لہذا پر خودل خودواړه دي. خو کته که مقابله کې او توازن قائمه موازنه کې، نو موازنه کې د باطینی ګناهونه زیات د اهمیت قابل دي چې زیات دې ته توجه کی. په دې تفصیل باندې موږ تاسو خپل ځانو ګورو، خپل ژوند ګورو، نو موږ زور چې د ظاهري اعمالو باندې وي. بهشکه دا هم فرض دي، دا هم ضروری دي. د دې د فرضیت نه الیاذ بالله العظیم انکار خو جایز نه دی، حرام دی، کفر دی. خو دې سره سره د باطینی ګناهونو د ځان ساتل چې دی د دې هم فکر اهتمام پکار دی. موږ چې دلته کې راجمع کیږو الحمدلله د الله دې زموږ تاسو د ناسته او دا راجمع کېدل قبول کی او زموږ تاسو د اصلاح ذریعہ د الله جوړ کی. د باران کې ماشاءالله مرګ راغلي دی، الله دې قدمونه په خپل دربار کې قبول او منظور کړي. زموږ ټول لپاره د الله د خیر او برکت ذریعہ جوړ کړي. تمام محترمو د دې مقصد هم دا دی چې مونږه ظاهر سره سره د باطن ته متوجي شو، فرض مون سره سره د باطینی اعمالو ته متوجي شو. دا فرض مونږ دی کنه، فرض مونږ راواله څومره اهتمام سره او په سونو قرات د مونږ ذکر شوی د قران پاک کې. او تمام محترمو چې د زړه توجه، خشوع، خضوع او الله سره عظمت او استهزار او دهان ولا تعلق نوي، د مونږ کې بکوتاهی کیږي. بلکې بعضو مشرانو د بعضو مسالکو او مذهبونو کې خو خشوع فرض ده. قد افلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون. الله تعالی فرمایي هغه مؤمنان هغه با مراد شو چې کوم مؤمنان په خپل منځونو کې خشوع کوي، ان په ځل سره توجه سره مسکي، په ځل او توجه سره مسکي. دا څومره ضروری خبره ده. تاسو یقینو ساتئ موږ خپل ځان محاسبه وکړو، د خپل ځان جایزه والو. زموږ څومره منځونه چې ده هغه بغیر خشوع کیږي. دا بعض اوقات موږ ته احساس هم نه کیږي چې زما منځ کې کمی دی. موږ خو بعض اوقات دا الله دې معافي وکړي چې موږ منځ کو موږ وایو چې موږ هو بس بزرگان یو، دا بار فاسقان دي. حالانکه ته کله خپل منځ ته وګوري نو خپل دې منځ کې څومره کوتاهی دي، څومره قابل اصلاح خبرې دي. او بیا پکې د مزي خبره دادا چې موږ ته خو احساس هم نشته دی چې د زما منځ کې کمی دی. احساس نه کېدو دا نتیجه ده چې مونږه منځ گزاره، مونږه تهجد گزاره، مونږه اوابین او اشراق کوونکي چې دی بعض اوقات بل مسلمان ته سپک ګورو چې دا وګوره منځ نه کوي او سنه مې د ټوله شپه ودی سهار مونځ ته قضا شي، ګوره کار کې مشغول. ټیک ده، د ښه کار نه دی، خو دا احساس نه چې ما منځ کو دا ډېره ښایسته خبره ده، شکر پې پکار دی. خو د دې خبرې احتساب پکار دی چې زما د منځ څنګه وشو، چې څومره خشوع وه، څو رکعتونو کې زما توجه برابره وه. موږ خو داسې منځ کوو الله دې معافي وکړي چې بعض اوقات په اولني رکعت کې سوره والناس وایو، بیا دویم رکعت کې لجګج شو ته څوک قرآن ختم شو، دویم رکعت کې څو وایو، اول رکعت کې خو سوره والناس ویلې شو. دا د غفلت نتیجه چې بے توجه سره زموږ منځ کېږي. بے توجهي او مظاهره ده. یو کس تاسو موږ چې څوک اخر رکعت کې یو اول رکعت کې سوره والناس ویلو مانو بیا وسوکم ټیک ده، بیا هم دا صورت ورکې وای بر راتلو نه پس خطر دار چې دغه صورت ورکې وای. خدا ولی شو دا د غفلت نتیجه ده. زما محترمو د زړه اعمال باندې توجه، د زړه اعمال ته فکر، دا زموږ تاسو د ژوندۍ چې ده اهم کار دی چې فی زمانہ موږ ټول دین غافل یو. دلته کې د جمع کېدو مقصد هم دا دی چې زمونږه ظاهري اعمال سره، ظاهري اصلاح سره سره د باطن د اصلاح، د باطنی صفاتو، د باطنی د قلبي صفاتو، د حضور صلی الله علیه وسلم د باطنی صفاتو چې دی چې کوم تعلیم موږ ته راکړی دی هغې کې هم تاسو قدم والو، مخکې شو. او دغه شانتي ظاهري بدن هم د ګناهونو نه پاک کو او باطنی بدن هم د ګناهونو نه پاک کو. ظاهري ګناهونه بدنظري، غیبت، غانا بجانا، اوریدل، حرام خوراک،
انا چاته جبا په لاس باندې تکلیف ور رسول، چا حق قبضه کول، دا ظاهري ګناهونه دي. او دا څه باطینی ګناهونه هم ځان وساتو. باطینی ګناهونو کې مثلا کبر دی، انا حدیث پاک مضمون دی، حضور صلی الله علیه وسلم ارشاد مفهوم دی چې دا سي کس جنت ته نشي داخله دی د چا په زړه کې د رای د غختو دانې عمر کبر وي. کبر څه دی؟ وای ځان ته خویل، بدته کمتر ویل یا کمتري ګڼل، ځان ته زبرګ ویل او بل فاسق ګڼل، د حق نه انکار کول، دا کبر دی. څومره غټ ایټم بم دی، الله دې مساتي چې جنت داخله به حرام ده. ها مؤمن دی سزا نه پس یا الله تعالی څوک معاف کیا بل خبر ده، خو ضابطه دا ده چې د دې سزا بخوري. څومره غټ جرم دی. حسد، ان الحسد یاکل الحسنات کما تاکل النار الحطب. حضور صلی الله علیه وسلم ارشاد فرمایي چې تاسو د حسد نه ځان وساتئ، ځکه چې دا حسد چې دی دا نیکي خوري څنګه چې اور اوچ لرګي خوري. حسد څه دی؟ وایي د چا ښه حالت برداشت نشي، دینی حالت یا دنیوي حالت برداشت نشي، د ښه کور دی، د خسر سورلی ده، ښه لباس دی او ښه حیثیت دی، ښه تنخواه ده، دا برداشت نشي. یا دینی لحاظ سره دی ولې مخکې دی، دی ولې دین کې مخکې دی، دا خبره برداشت نشي. او د دې د زوال تمنا وشي چې دا سيزونه د ختم شي، د سپک شي، د بی عزت شي، د ذلیل شي. الله دې حفاظت فرمایي. دا حسد دی. زمونږ د معاشرتي سمه کوتا ہے دا سیدی چې د حسد د وجه نه دي. بزرگان دام فرمایي، بعض حضرات فرمایي چې اوله ګناه چې کائنات کې شوی د کبر ده، او بعض فرمایي چې اوله ګناه په کائنات کې شوی د حسد ګناه ده. شیطان چې ده سیدنا آدم علیه السلام باندې حسد کړو. تفسیر کبیر کې چې ده امام رازی رحمت الله علیه دا واقعا ذکر کړی دا چې یو ځل چې ده ابلیس شیطان چې ده فرعون لراغو، فرعون ته دروازه وهله، نو فرعون ورته ویل چې لکه څوک ته؟ شیطان ورته چې ته څنګه خدای ته خپل رور نه پیژنې؟ امام رازی رحمت الله علیه تفسیر کبیر کې لیکي شیطان ورته وایي چې څنګه ته انا ربکم اعلی ځانته ونه، ته څنګه خدای ته ما نه پیژنې؟ خیر دروازه کولو کېناست. تفسیر کبیر دا واقعه لیکل ده، اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیهم په تفسیر کې. بیا غب شپ شروع. شیطان فرعون ورته وایي چې ما تانم بدبخت سوچته، ما تانم بدبخت سوچته دی. شیطان ته چاو کنه ما تانم بدبخت شته، وایي چې څوک دی؟ شیطان ورته چې حسد کوون کې دی، حاسد. او بیا ورته چې زه تا ته ناسې مګنه زه د حسد په وجه دې طرف دلیم. بدنامه زمانہ حسد رونو کې، خويندو کې، ترونو کې، تربورانو کې، خپل معاشره کې حسد کول، چا ښه حالت چې دی برداشت نشي، کبیره ګناه ده. دب الیکم داء الامم قبلکم. په مزه مزه تاسو هم دغه د تیر شوي امتونو بیماری را روانې دي، الحسد والبغضاء. او حسد دی، بغض دی. یو حدیث پاک کې راځي چې دا دین خری، لا احلق الشعر بل تحلق الدين، او کما قال علیه الصلاة والسلام چې زدانه یم چې وخت خری، دا دین خری، دین منځ نه وباسي. الله دې موسی حفاظت فرمایي. وای دا حسد نه ځان وساتو، او دغه شان زما محترمو ناجایز محبتون نه ځان وساتو. ناجایز محبتونه فی زمانہ چې کوم صورتحال دی او کوم حالات دي، د نظر غلط استعمال، او د نظر غلط استعمال په نتیجه کې زړه ته غلط او ناجایز تصورات، سوچونه دا ولګي، او دې نه بس بیا دا سوچونه په مرض کې بدل شي. عشق مجازي ورته وایي. د دې دور چې دی غټه بیماری ده. الله دې حفاظت فرمایي. د نظر غلط استعمال، او دا بیماری لګي د نظر غلط استعمال سره. زموږ حضرت والا حضرت مولانا شاه حکیم محمد اختر صاحب نور الله تعالی مرقده وقدس الله تعالی سره چې دی دا خاص موضوع ده. د ګناهونو نه ځان ساتل، او د الله عشق او محبت، او د الله معرفت، او د الله نزدېکت، او د الله تعلق طلب کول. او دا د الله تعلق چې دا موقوف دی په دې خبره باندې چې ګناه نه ځان وساتي. فرایض واجبات اخلاص سره ادا کی، سنن مؤکده اخلاص سره ادا کی، او د ګناهونو نه ځان وساتي. او ګناهونو کې خاص تر باندې د سترګې غلط استعمال نه ځان وساتي، ځکه د سترګې غلط استعمال چې دی کنه دا د زړه قبله بدلی.
د زړه قبله بدلی. حضرت والا رحمت الله فرمایل د زړه قبله بدلی. غیبت هم حرام دی، دروغ هم حرام دی، پیغور هم حرام دی، پردی مال هم حرام